بسم الله الرحمن الرحيم. قوله سواء الطريق أي وسطه الذي يفضي سالكه إلى المطلوب البتة. متن توغوري مخي. الحمد لله الذي طول تعرفنا ثابت خاص الله تعالى هغا الله تعالى هدانا سواء الطريق چې زمونږ رهنمایي کړې ده سیده لارې ته مونږ روان کړي یو په سیده لار باندې. دلته دا سواء الطريق دا مفعول ثانی دی د هدا او دا مفعول ثانی بغیر د واسطې د حرف جر نه دی. نو دلتا بمانه ایصال الى المطلوب وی. ټول تعریفونه ثابت دي هغه الله تعالی لا چې مونږ یې رسولي یو سیده لارې ته. د ماتین دا قول چې سواء الطريق ته د دې په تشریح کې علامه یزدی 15 اغراض دي. د شارح په دې قول سواء الطريق د دې په تشریح کې 15 اغراض دي. اولنې غرض د سواء معنی لغوي ذکر کوي. دویم غرض د دریو اعتراضات مقدره او د جواب د پاره تمهید تړي. دریم غرض د دغه دریو اعتراضات مقدره او نه جواب ذکر کوي. سلورم غرض بیان د احتمالینو کوي په مصداق د سواء الطريق کې. او پنځم غرض په دغه احتمالینو کې کم یو احتمال راجح ته او وجه د ترجیح هغه بیان. نو په دې قوله کې د شارح 15 اغراض دي. اولنې غرض د سواء معنی لغوي ذکر کوي او دا په دې عبارت کې اي وسطه الذي يفضي سالكه الى المطلوب البتة. دویم غرض هغه د دریو اعتراضات مقدره او د جواب د پاره تمهید کړي. دا په دې عبارت کې وهذا کنایه عن الطريق المستوي اذ هما متلازمان. دریم غرض دغه دریو اعتراضات مقدره او جواب ذکر کوي. وهذا مراد من فسره بالطريق المستوي والصراط المستقيم په دې عبارت سره. او سلورم غرض بیان د احتمالینو کوي په مصداق د سواء الطريق کې. نو په دې عبارت سره ثم المراد به اما نفس الامر عموما او خصوص ملة الاسلام. په دغه احتمالینو کې کم احتمال او په دغه مصداقینو کې کم مصداق راجح ته د هغې بیان کوي. فول اول اولا اول راجح ته لحصول البراعة الظاهرة بالقياس الى قسمي الكتاب. دا خو اجمالو. تفصیل اغدا سره چې سواء په لغت کې په معنا د وسط سر راځي. سواء الطريق اي وسط الطريق. وسط الطريق څه ته ویل کېږي؟ هغه درمیانه لارې ته وایي چې هغه خپل تلونکي منزل مقصود ته یقیني طور باندې رسوي. مثال په تور دا تاسو وګورئ د بوټ ته دا مکه ده او دی مکی ته دا درې لارې راغلي دي. یو دا په دې کنارې والا لار ده، دا دویمه هم دغه کنارې والا، او یو دا درمیانه لار ده د لارې دا منځ ده.
وس کم سړی چې په دې درمیانه لار باندې د دې ځین روان شي او د مکې ته راځي نو دی بس سیده او ډایرک مکې ته رسي. د دقه ځای نه یو سړی روان شو مکې ته، خو د کنارې په دې لاره باندې روان شو. نو دی چې کله مکې ته ځي نو ممکنه ده چې دی په هغه لاره باندې ټغن وانخلي، هغه لارې ته دی را برابر نشي کومه چې مکې ته راغلی ده، او دی د هغه کنارې د لارې نه په بله لاره باندې ورسم شي چې هغه مکې ته نه ده تللی بل طرف ته تللی ده. نو د دې سړي منزل مقصود ته رسیدل یقیني نشو. دغه شانتي کم سړی چې په دې درمیانه لاره ځي دی به زر مکې ته رسي، او کم سړی چې په دې اطرافو په دې لارو باندې ځي نو د اطرافو دغه لاره به دته اوږده پرېوځي، نو د منزل مقصود ته رسیدل هغه شانتي نه دي کم چې په درمیانه لاره کې دي. نو سواء الطریق معنی لغوي هغه وسط طریق ته، او وسط طریق ویل کېږي هغه لارې ته چې هغه خپل تلونکي منزل مقصود ته یقیني طور باندې رسوي. دا علامه یزدی په دې عبارت سره ذکر کړی ده، ای وسطه الذی، یعنی هغه درمیانه لاره یفضي سالکه چې هغه رسوي خپل تلونکي الی المطلوب مقصود ته، البته یقیني. دلته راټکه د وسط راغله، یو دی وسط بسکون السین، یو دی وسط بفتح السین. په دې دوانو کې فرق څه دی؟ معنی خو د دې دوانو درمیان نازي. علما ذکر کوي چې کم په سکون د سین سره دی یعنی وسط دی، دا په ترکیب کې اکثر مفعول فیه واقع کیږي، او د دې په ځای باندې ته لفظ بین راوړی شي، او کم ځای چې داسې دی چې هلته ته لفظ بین نشي راوړی نو دا بیا وسط وي. لکه عرب وی جلست وسط القوم ای بینهم، او وسط دا با په ترکیب کې کله مفعول فیه واقع کیږي، کله با مفعول به واقع کیږي، کله به صفت واقع کیږي، کله به فاعل واقع کیږي. مثال د مفعول فیه لکه جلست وسط الحديقة، جلست وسط الحديقة. مثال د مفعول به لکه حفرت وسط الدار بئرا، او دا بئرا حال د وسط الدار. کله با دا صفت واقع کیږي لکه جعلناکم امة وسطا، کله چې دا فاعل واقع شي لکه احمر وسط وجهه. دا ټول بحث النحو الوافر غستل دي. بعض علما وایي چې په وسط او په وسط کې دا فرق دی چې الساکن هو المتحرك والمتحرك هو الساکن. مثال داسې دی لکه دا دیوال دی او دغه دیوال دی، د دې دیوال او د دې دیوال په دې منځ کې چې څه دي، که دې دیوال ته نږدې دی که دې بل دیوال ته نږدې دی، او دې ته ډیر نږدې دی هغې ته کم نږدې دی، خو چې د دې دیوالونو په دې منځ کې دی دې ته وسط وایي. دا ګرځي که یو فوټ دغه دیوال ته نږدې دی
بیا هم وسط دی، که 2 فوټه نږدې دی هم بیا وسط دی، که 3 فوټه نږدې دی او که خالص په منځ باندې چې 15 فوټه دغه طرف ته او 15 فوټه دې طرف ته دی، خالص په دې منځ کې دی، نو هم دې ته وسط وایي. او وسط دې ته ویل کېږي چې دا صرف او صرف دقه 5 فوټ اخواتی او 5 فوټ دې خوا هغه خالص درمیان چې کمی هغه ته وسط وایي، چې دا متحرک دلته متحرک ته خو اصل کې دا ساکن دی، دا بیا خوځي را خوځي. نو علما وایي چې الساکن هو المتحرک والمتحرک هو الساکن. نو معنی لغوي د سواء اغا وسط ده یا وسط ده. سواء الطريق ای وسطه الذي اغا درمیان د لارې، اغا درمیانه لاره الذي يفضي سالكه الى المطلوب، البته چې اغا خپل تلون کې منزل مقصود ته یقیني طور باندې رسي. دا اولنې غرض. دویم غرض اغا په دې عبارت سره علامه یزدی ذکر کوي وهذا کنایه عن الطريق المستوي اذ هما متلازمان. دا د دریو اعتراضات مقدره او د جواب د پاره تمهید بیانوي. داغه نه مخکې تاسو په کنایه ځان پوهه کوي. کنایه دې ته وایي چې ذکر د ملزوم وي او مراد ترې نه لازم وي. ملزوم ذکر شي او مراد ترې لازم وي، یا لازم ذکر شي او مراد ترې ملزوم وي. یعنی ذکر د ملزوم مراد ترې لازم، یا ذکر د لازم مراد ترې ملزوم. لکه د طلوع الشمس سره وجود النهار لازم دی، نو ذکر د طلوع الشمس چې ملزوم دی او مراد ترې وجود النهار چې لازم دی، نو دا هم کنایه شوه. دغه شانتي چې ذکر دی د وجود النهار وکو او مراد ته طلوع الشمس واغستو، نو ذکر دی د لازم وکو او مراد ترتا ملزوم واغستو چې هغه طلوع الشمس ته، نو دیتا کنایه ویل کیږي. ګورئ یوې معنا لغوي دی یو څه لکه اسد دی، تا ذکر د اسد کو، شیر دی ذکر کو، او د هغې چې کومه معنا ده چې حیوان مفترس دی، دقه معنا تا واغستله، دې ته ویل کېږي معنا لغوي. اوس چې کله تا ذکر د اسد وکو او مراد ته بهادر سړی واغستو، دا کنایي معنا ده او دا مرادی معنا ده، ځکه تا ذکر د ملزوم کو چې اسد دی او مراد ته یو لازم واغستو چې هغه بهادری ده او د دې اسد سره لازم ده. اوس یو سړی دی یا یو طالب العلم دی، مثال په تور دا شاه خالد دی کمرې ته رادن نشو، چې څنګه دی کمرې ته رادن نشو او موږ دا وایو چې اسد راغی، شیر راغی. اوس خو دې شیر نه دی، د دې معنی لغوي اخو حیوان مفترس ته، خو د دې معنی کنایي او معنی مرادي هغه حیوان مشترئون، یعنی دا داغه معنی مرادي او معنی کنایي هغه بهادری ده. نو موږ دا وایو چې بهادر سړی راغلی، مراد ته اوس بهادر سړی دی چې بهادر سړی راغی. او کوم دا چې وایو چې بهادر راغی، بهادر سړی راغلی، نو ذکر د بهادر او مراد ته هم د بهادر، نو دیتا بیا کنایه نه ویل کیږي. کنایه دیته ویل کیږي چې ذکر د ملزوم او مراد ترې لازم، او ذکر د لازم مراد ترې ملزوم. وزدلتا سواء الطريقه، دا سواء الطريق په یو اعتبار سره چې ورته وګوري، نو دا سواء الطريق دا ملزوم دی او د دې سره الطريق المستوي دا لازم دی.
چې په بل طرف سره وته وګوري نو دا لازم دی او الطريق المستوي دا ورله ملزوم دی. ځکه شارح وی دا متلازمان دي او دا د باب تفاعل نه دی او د هغه خاصیت هغه اشتراک وي د جانبینو نه، نو دی کې هر یو د بل لپاره لازم جوړېدو صلاحیت هم لري او د ملزوم جوړېدو صلاحیت هم لري. نو سواء الطريق کې د ملزوم جوړېدو صلاحیت هم دی، د لازم جوړېدو صلاحیت هم دی. دغه شانتي په طریق مستوی کې د لازم جوړېدو صلاحیت هم دی، د ملزوم جوړېدو صلاحیت هم دی. نو دا وی اذ هما متلازمانی، ځکه چې دا دواړه د یو بل سره لازم او ملزوم دي. تاسو ګورئ دی نقشې ته وګورئ، په دې نقشه کې چې دا کمه درمیان والا لار ده نو دا سواء الطريق شو. د دې سواء الطريق سره الطريق المستوي والصراط المستقيم دا وسره لازم دی کنه دی. نو چې دا وسره لازم شو نو ذکر د ملزوم چې سواء الطريق او مراد ترنه لازم چې الطريق المستوي. دغه شانتي دا سواء الطريق دا الطريق المستوي برابر لارا سیده لارا د سیده لارې سره درمیان د لارې هغه هم څه شی دی لازم دی. نو دا الطريق المستوي سره سواء الطريق لازم دی او د سواء الطريق سره الطريق المستوي لازم دی. نو ځکه شارح وی چې اذ هما متلازمان، چې دا دوانه د یو بل سره لازم دي. دا دویم غرضو چې دا د دریو اعتراضات مقدرو د جواب د پاره تمهید بیانو په دې عبارت سره وهذا کنایه عن الطريق المستوي، او دا کنایه ده دا سواء الطريق دا کنایه ده د طریق مستوینا، ځکه دا سواء الطريق لازم دی او الطريق المستوي دا ورله ملزوم دی، یا دا سواء الطريق ملزوم دی او دا الطريق المستوي دا لازم دی. وهذا کنایه او دا کنایه ده د طریق مستوینا اذ هما متلازمان، ځکه دا دوانه د یو بل سره لازم دي. دا خو تمهید د دریو اعتراضات مقدره د پاره داغه د جواب د پاره. د دریو اعتراضات مقدره منشأ ده، دغه دریو اعتراضات مقدره منشأ ده چې د دې تهذیب المنطق یو شرحه محقق مولا جلال الدین دوانی کړی ده. په مولا جلال د مولا جلال په نوم باندې، او مولا جلال په هغه کې محقق دوانی په هغه کې د سواء طریق تفسیر په الطریق المستوی سره کړی دی. نو معترضینو ته دا وهم وشو چې محقق دوانی با اول سواء په معنی د استواء اغستلی، بیا به استوا مصدر په معنی د مستوی اسمی فاعل باندې اغستلی، او بیا به دا مستوی د الطریق د پاره صفت جوړ کړي، نو دا الطریق المستوی شو. دغه توهم په بنا باندې په محقق دوانی باندې درې اعتراضات کیږي. اولنې اعتراض دا دی چې محقق دوانی د سواء معنا استواء کړي ده، سواء په معنا د استوا غستل دی. د لغت په اعتبار سره دا غلطه ده، ځکه په لغت کې سوا په معنا د وسط یا وسط سره راځي، د استوا په معنا باندې ناراضي. لہذا سوا د استوا په معنا باندې اغستل د لغت په اعتبار سره صحیح نه دي. دویم اعتراض محقق دوانی استوا مصدر د مستوی اسم فاعل په معنی کې اغستل او مصدر د اسم فاعل په معنی کې اغستل دا مجاز دی، او مجاز ته بغیر د ضرورت نه ضرورت ټیک نه دی. دریم اعتراض
چې کله استوا د مستوی په معنی کې واغستلو او بیا د الطریق د پاره صفت جوړ شو نو معلومه دا شو چې دا سوا خو صفت ته د الطریق ته پاره او الطریق ورلا موصوف ته نو د سوا اضافت الطريق تا دا د قبيله د اضافه الصفت الى الموصوف نشو او اضافه الصفت الى الموصوف د بسیانو پنځ ناجایز ده د غدري اعتراضات په محقق دوانی باندې دلتا کیږي دغه اعتراضاتو له جواب داده چې محقق دوانی دغه تکلفات او ارتکاب د سراړو کړي نه دي محقق دوانی خو معنی کنایي او معنی مرادي د سوا ذکر کړي دا معنی لغوي د سوا نه د ذکر کړي دا تکلفات اړو هغه کړي نه دي هغه خو صرف او صرف معنی کنایی او معنی مرادی ذکر کړی دا چې ذکر د لازم او مراد لري ملزوم یا ذکر د ملزوم او مراد لري لازم دی وهذا مراد من فسره او دغه مراد دی د هغه چا چې تفسیری کړی دی د سواء فالطريق المستوي والصراط المستقيم سرا نو دا دریم غرض شو چې دغه دریو اعتراضات مقدره جواب او هم دقه مراد ده د هغه چا یعنی د محقق دوانی چې هغه تفسیر کړی دی د سواء الطريق فالطريق المستوي والصراط المستقيم سرا ثم المراد به اما نفس الامر عموما او خصوص ملت الاسلام په دې عبارت سرا بیان د هغه احتمالینو کوي په مصداق د سواءن کې په الفاظ دیگر مصداقین ذکر کوي د سواءن د پاره اولنې مصداق هغه داده چې د دینه مسائل حق مراد دي یعنی په نفس الامر کې په خارج کې چې سهم دي بس هغه تی مراد دي پاغه کې چې کم ټیک خبرې دي حق تی مراد دي یا د دینه مراد صرف دین اسلام او عقاید اسلام مراد ده نو دغه بیان د احتمالونو ثم المراد به بیا مراد په دې سواء الطريق سره اما نفس الامر عموما یا نفس الامر ده عموما چې سهم وي او خصوص ملت الاسلام یا خاص طور باندې دین اسلام یعنی عقاید اسلام دي پنځم غرض کم یو احتمال اغستل اولادی نو ده فول اول اولا سره دغه ذکر کوي چې دا اولنې احتمال اغستل اولادی د دین مخ کې د دې پنځم غرض د مخ کې په دې خبره باندې ځان پوهه کوي دا براعت الاستهلال دا په علم بلاغت کې په فن د بدیع کې ذکر کیږي د دې مطلب دا دی چې په خطبو د کتاب کې داسې الفاظ راوړل چې په کتاب کې کوم مسائل وي هغه طرف ته پکې اشاره وشي دې ته ویل کېږي براعت الاستهلال دویم تمهیدی خبره هغه دا په ذهن کې کېږي چې دا متن د تهذیب المنطق دا په دوه حصو باندې مشتمل اصل کې تهذیب المنطق والکلام یو حصہ دغه تهذیب المنطق ته چې مولا عبد الله یزدی پاغه شرح کړی دا او زموږ استاد وړاندې دی دویمه حصہ د دې هغه علم الکلام یعنی په عقاید اسلام کې دلته دغه یو حصہ دا او د دویمه نشته نو د مصنف دا کتاب چې تهذیب المنطق دا په دوه حصو مشتمل یو د عقاید په بیان کې او دویم د منطق د مسائل په بیان کې وس دلته دوه احتمالین ذکر شول په مصداق د سواءن کې یا خود دینه مراد مسائل حق دي چې سهم وي په دنیا کې چې سهم حق خبرې دي بس حقته مراد شي او یا د دین صرف عقاید اسلام مراد شي کله دین صرف عقاید اسلام مراد شي نو دا خو علم الکلام ته شامل شو خو مسائل منطقیه ته شامل نشو نو که چرته د دین منګه د اولنې احتمال واخلو چې مسائل حق دي نو دا اولادی زکه چې دی کې دواړو حصو د کتاب ته اشاره وشو او په دې کې هغه براعت استهلال هغه حاصل شو
ځکه په کتاب په ابتدا کې دا کې خبره ذکر کړله چې په هغې کې د دې کتاب دواړو حصو ته اشاره وشوه چې هغه مسائل حق دي، بیا تعلق د دین سره وي او که د دنیا سره وي. که تعلق د دین سره وي نو هغې ته بیا دین اسلام او عقاید اسلام وي، او که چرته تعلق د دنیا سره نو بیا مسائل حق شو. والاول اولا، اولنی احتمال اغستل اولادی لحصول البراعه الظاهره د وجد حصول د هغه براعت ظاهره بالقياس په اعتبار سره الى قسمي الكتاب دواړو قسمونو د کتاب ته. پس په دغه قوله کې دغه 15 اغراض. اولنی غرض د سواء لغوي معنی ذکر کړله، دویم د دریو اعتراضات مقدره او د جواب د پاره تمهید بیان کو، او بیا د دریو اعتراضات مقدره او جواب ذکر کړو، او بیا بیان د احتمالینو کو په مصداق د سواء کې، او کم یو احتمال اولاد او ول اولاد هغه بیان کړل.